الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیگا یعنی یو انسان ملی دلے دے چې بیگا راسی میں پا مزغو کے درد مزغو کی چې وکور دے ورانش دا دا ټاټکی مزدور داسی نارز میں داو چې اغوی دا رحمان بابا شیرونو غنده خوزم جوڑو لیش لکه او زمونگ دا انگریزی خوان چکینی وی ما قرآن سٹڈی کرے دیو ما ډیر کتابونه مذهبي سټډي کړی دی او دا سټډي ټکه دی قرآن چې 15 کروڑ ځل سټډي کې ستاغه پلار چې د قبر نروزی یو ټکی باندې به پوي نشي قرآن په سټډي چاله ورزي یا د اردو ترجمه لاندې کتو باندې چاته قرآن زده کی دا داسې آسان کتاب مونږ سور لسکاله طالبګيري کړې ده 14 کالم درسونه کړې دي قسم په خدای کوسم په روپای کې انا پی پويږي نه د مور را پیدا شي لسم دولسم ویلې وي ما د قرآن سټډي کړې نو هغه وی چې د رحمان بابا غوندي اشعار خزم جوړول شي او دې پسې جوړ کا چې سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان دا الفاظ دا ابو بکر صدیق پیغمبر اعلانو کو چې جہاد لتیارے دے مال روڑی ټول صحابه کور تلاړه چا سلورم ایسا چا درم ایسا چا ابو بکر چې کور تلاړو نو جاروی کور کې والا او ټول مال راوړو د پیغمبر مخه ته کې صحابو نه تپوس کیږي تاسو مر مال راوړې تاسو مر ما جی سلورم ایسا مادرم حضرت عمر تاسو مر راوړې جی ما نیم مال راوړې د خیالو کو چې نیم مال خو ابو بکر نه راوړې زب پیوچت ابو بکر تاسو مر مال راوړې هغه ورته بی انت و امي زما مور او پلار دې پتا قربان شي یا رسول چې ستا د خلینه د مال ټکه ووتو ما په کور کې جارو والا او ډکه مم کور کې نه د پرې خیر سمې خدمت کې حاضر کړ چرته چې د سر قربانولو 24 غنټه تصور وی الته د مال ساتلم په کور کې څه تصور کې دی یعنی زما د محبوب د خلینه به د مال ټکه وزي او زب سمال لا کور کې پرې دم نو دا اشاره ده چې سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان نو بزرگ ورته وی چې دې شعر پسې تاسو د شاعران راغون شوي دې پسې جوړ کړئ
ناغه ورپسې وایي چې چرګي دي چرګان زما ګرځي په ډیران زما چرګي دي چرګان زما. اوس سرونه در پوری دي او اکثر ګیرو والام یې عقل بدر کی لګ ډیر کنه جی خپنه شي په خوا به چې ګیره پرېښې وه به نیک بزرګ سړی و. اوس چې په لاره روان او په سړک څه ورانې وشي چې ویې ګورې ګیره به یې دغه څه ورانې که رشکې والا بې ځایه در باندې رشکره در والا چې ورته داسې وګورې ګیره به اوس ګیر والا داسې. اوس ته خیال کوه کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان. اینه سعد ابن ابی وقاص چې پملا او ټپولو پیغمبر په جنگ کې ولی جنگ کې لګیا دی. بعضې سړی جنگ داسې کوي چې ځان بچ کوي او بل وهي. سعد ابن ابی وقاص داسې جنگ کولو چې سینه په مرګ اچولې وه. نو پیغمبر په جنگ کې ورننوتو او ورته وایي چې ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي. اے ابا سعد اولا د پیغمبر مور او پلار د تا نه قربان شي. نو سعدم سه انسانو چې سردار کونین ورته وایي چې زما مور او پلار د تا نه قربان شي. هغه ساعت چې وفات شو نو پیغمبر ورغی او په مخې ورته لاس والو او صحابو ته ګوري او ورته وایي چې اهتز له عرش الرحمن. نن د ساعت په مرګ عرشم جاړي لګیا دی. نو عزیزانو د موازنې ته تاسو وګورئ چې کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما. کجا دا الفاظ او کجا د شاعر چرګي دي چرګان زما الفاظ دا چرته برابر دي شي. نو کجا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. کجا الفاظ د قرآن او کجا د شاعرانو دا الفاظ. تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو بیا یو هغه انسان چې په زندګۍ کې چانه ټکه نه دی ویلې هغه داسې کلام پیش کوي چې په عرب دنیا کې لوی لوی ادیبان لوی لوی شعرا لوی لوی اهل لغت هغه عاجز شي او د قرآن د یو جملې په شان جمله نشي جوړولی. نو قرآن معجزه و د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. معجزه وای دیتا چې مقابل کې خصم عاجز شي او داغه جواب نشي کولی عاجز. لکه یو ورځ څنګه چې رحمان بابا په مونږ په ملک یو انسان تیر شوی یو انسان تیر او داسې انسان تیر دی چې 3.5 کاله وشو نن 30 کاله مخکې ما لیدلی دی. داسې انسان تیر دی چې تر اوسه پورې لازمه کې ورته غږم نه دی کړی. خپل یو شعر کې وایي که نه چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په کار د درویشان. څوک چې د درویشانو لار اختیار کی د هغه لاش به تر قیامته پورې ژوندی ثابت پروت. ما 2-3 څلور بړي لیدلی دي سونه او شلګونه کاله وشو تر اوسه پورې لا ثابت په قبر کې پراته دي. دا د اورېدو خبرې درته نه کوم زه د لیدو درته. نو عزیزانو کلام پیش کوي او د هغې کلام جواب نه عاجز شو. نو په دا بزرګانو کې یو بزرګ مولانا روم تیر دی نن 900 کاله مخکې. مولانا روم د ډېر لوی علم خاوندو او په دې خپل کتاب کې اکثره حصہ د قرآن را ننایسته ده او په حدیث کې چې بیا څومره معجزات د پیغمبر راغلي دي مولانا روم په دې خپل کلام کې راوست. یو معجزه ادام ده ابو جهل ولا راغه
وای کنا نن د اسمان سنوي تازه خبر شته کتا سو خیال وکړئ زمونږ په دې پاکستان کې اون دا قسم آرامیان ډیر دي ملاحظه وای کنه قبر کې وسنګ چلی قبر کې دا سي باز آرامیان دي بالا مانای کې مشته دا چې پکې اوسې دا بالا مانای شریفه قبر کې وسنګ چلی او سر ته چوغوري د خرنه زیات غټ سره دي دا بالا مانی خېلې پیجن د خروم رغټ سری قبر کې وسنګ چلی قبر کې مان دا سي همسارا سره یو کونټای مال قبر کې ودا چي دا ګوري ور سره مې یو بل لفظم ورتاو نه ابو جهل راغه وای کنن اسمان سنوي تازه خبر شته حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې نن خډر مزیدار نه خبر وای چې څه په بیګاز اسمان ته تلو اسمان ته تلو وی بل دا خبره به د بل چا په مخ کې وکي پیغمبر ورته فرمایل چې کټوله دنیا را جمع کې دا غي مخ کې به ویم چې زه بیګا اسمان ته تلم ابو جهل په منډه لاړو ابو بکر صدیق ته وی جراشه کنن د یار خبره وره نو په عقل به خطا شي ولی په نور کله به وی چې مال د اسمان خبر راځي او نن وی چې زه بیګا په خپل اسمان ته تلم ابو بکر صدیق ورته وی چې رښتیا وې زما یار ویلی دي ویل پلات او منات می دی قسمی چې ستا یار وای چې زه بیګا اسمان ته تلم ابو بکر صدیق ورته وای د خدای په ذات می دی قسمی که زما یار ویلی نو ټیکی ویلی دي چاله چې شپه ورځ د اسمان خبرونه راځي کا بیګا په خپل اسمان ته تللی دا څه د تعجب خبره یو ټکی می سجمه وړاندې درته کړو چې اسلام د عشق نامه ده اسلام د څه نامه ده د عشق د کافر د خلینا اوري چې ستا یار وای چې د بیګا اسمان ته تلم او ورته وي په خدای مې د قسمی که زما یار ویلی نو بالکل ټیک ویلی د کافر د خلینا اوري مون د امام بخاری او د امام مسلم او د امام ترمذی او د امام ابو داود او د امام طحاوی او د حافظ ابن حجر او د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او د امام مالک او د امام حنبل د خلینا اوریدلی دي او پاغه پورې خنداګانې کوي دا قوم بم خدای بخي دا دغه سي شرمېدلی دا که شرمېدلی نه وای نو نن بنواز شریف د دوی وزیر اعظم څه شورو یې کړی دا هر دریم ممبر وزیر دی هر دریم لا نور مالی لګیا دی بجلی ګران کړه غوړی ګران کړه سوی ګیس ګران کړو دوایانو پختنه د هیلث منسٹر نه وکا د صحت وزیر ته وایا چې پغبر ګستر ګړون شي پټا پوکینه چې لاس تپه او سپ نظر نه درځي پغبر ګړون شي لګ د هیلث تپوس خو موکا چې دا 500 روپو دوايي په 50 شو او سرکاري آرډر ورته شو چې هر کال نورم ګرانولې شي اوس تپوسو کوي دا پښتانه تپوسو کوي چې د دې صوبې د هیلث منسٹر د کمی پټای دی دنه تپوسو سپیټال ته ورشه د کروڑونو روپو دوايانې اسپیټال ته راځي چې دا مفت په دې غریبانو تقسیم وي هغه ټول بار په دوايانو والاو خرڅيږي او ستا مریض له د سونو ولي کې چې بازار نه راوړه دا سیده کنه ستا د هیلث وزیر چاته په ګرنیټو لګېدو د هیلث وزیر خو جوړ دی لای چې د ورځې به 2 چکره په اسپیټال وهي چې اسه نه چې چرته غریب ته تکلیف نه په اسپیټال کې پښتانه دی خدای د چرګو په مرز تباک اوس به د پښتنو حال بیا وګوري دا د چواریانو جمعداري الیکشن کې که تاسو وایي چې مولیان دی خدای ته لاندې غر کې او پښتانه دی په باندې غر کې
کدا مولیان وې د دې رزیلو جنازې به کولې، د دې حرامیانو نکاحونه به تړلې. اول دې زما خدای بیخ بنیاد وباسي را پسې دې نورو لا په قبر ودرېږو چې دعا وکړي چې خدای پاک یې وبخي او ته واړه جنت خدای دې کور روان کړي په قبر کې. د دې خنزیر د بچي بیړي دې خدای غر کړي. دا ملک دی، دې ملک ته د وزیرانو ډېر ضرورت دی. یو سړی وایي زه بیمار یم غوړي ماله ښه نه دي ارزان بشي. رفان یو د دومره ډبې دی، دومره 50 روپۍ قیمت دی، 50 3-4 میاشتې وشوې زه خپله غوړ نه خورم، غوښه مخه نه خورم. دومره عرفان ډبې په 50 روپۍ. کني بار چوزې دی فضل سراب دی که څه دی؟ په سراف ورته وایم، تپوس ته وکړي دومره. نو عزیزانو بیا په یو وزیر لکونه روپۍ د میاشتې خرچ دی، لکونه. دا ټول ملک یو بادشاہ چلولی شي که نه شي؟ یو ورشي په عرب ملکونو کې وګورئ، نه کچاره شته، نه تانې شته، نه ایف آی آر شته، نه های کورټ شته، نه سپریم کورټ شته، نه وزیران شته. یو امیر ا د تانیدار کارم کوي، ا د های کورټ کارم کوي، ا د سپریم کورټ کارم کوي. یو امیر غلی ونیو بس پایان بوزي امیر ته پیش کی، 2 کسه په گوايو کې او ته لاسته غوس کی اخلاص. دلته صاحب وزیران دي، چې منبران دي، چې اډوایزران دي، چې مشیران دي، چې داغي بنگلې دي، داغي خرچونه دي. 1,50,00,000 روپۍ د میاشتې د صوبه سرحد خرچ دی. اوس دغه خانان مانان به بیا راشي، در بافان او خانان او نوابان تاسو له بوجره ته راشي. زما غریب ورونه تاسو وایي خان څوک ارباب صاحب راغلی وایي تورمیک دې مات شي، تورمیک دې مات شه. ټوله ورځ په دې سور نور ګاډي ته ولاړ، خدای دې هلاک که چې هلاک شي. دا یې کړه څه چې ورته ټوکرای کېږي. څه درکړي تاسو دا اوس چې دا څومره وزیران جوړ دي په ایمان یې وایي چېرته هلکې درته چپړاسي برتي کړی ته خو ورشه چې دا سړي له ما ووټ ورکړی دی او زما زوی دی هغه BA پاس، ما له راشي چې BA کړی دی د سپایتوب درکې نه لګي. سپایانو له لیست ورکړی دی د سپایي برتۍ دپاره چې د وزیر MNA MPA نه بغیر به د بل چا سړی نه برتي کوي. لیست یې ورکړی. نو هغه زمانہ رااله چې MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری، MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. دا کالجونه چې پیوای دا به بنډای تورای خرڅي، دا به ټانګي چلے، دا به پردای بورای اوچتای. تاسو خیال راغی؟ نو مال سره راځي. زه خو نه منبرم او نه شمرم او نه یزیدیم. څوک منبران دی او شمران دی او یزیدیان دی په هغې پسې ګرځي. ما پوی کړی ای که زما اواز چا نه اورېدلی په کیسټو کې په لکونو اورېدلی چې سرمایه‌دارانه نظام په پاکستان کې وي او سرمایه‌دار په پاکستان کې ختم شوی نه او پاکستان د ښې ورځې ساه واغستا کمرم راشي په قدم مې غلو او سو پورې تاسو د سرمایه‌دارو چاپلوسی نه پریخي، سرمایه‌دارو ته نیلی چیري کې دلم نه پریخي، تر هغې په تاسو ښه ورځ نه ګورئ. چې انساني عقل دې کې 2 مادې دي، یو پکې جوش دی او یو پکې هوش دی. نو کله کله انساني عقل فیصله چې کوي هغه په جوش باندې وکړي او په جوش باندې چې کومه فیصله وشي نو هغه غلطه وي. نو هر کله چې انساني عقل کې 2 احتمال وو،
احتمال د هوشم پکيو، احتمال د جوشم پکيو. بل دا چې انساني عقل بسا اوقات فیصله صحیح نه کړي شي. ګوره قرآن کې راځي ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام چې پیدا شو نو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، نورې چې څو وخت کې ولید نو دوی چې دا زما خدای دی. فلما افلا، هر کله چې هغه نور پریوتو نو ابراهیم علیہ السلام فرمایل چې دا خدای نه دی، ځکه چې کوم شی چې غروب کوي او پریوزي نو هغه خدای نه دی. د خدای تعریف دا دی چې هغه به په اعتبار د قدم سره په یو حال وي. سپوږمۍ ولیده دا خدای دی، سپوږمۍ چې پریوته قال لا احب الافلین، دام خدای نه دی. کوم شی چې پریوزي هغه خدای نه. تاسو خیال راغی. اوس ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د خدای یو عظیم انسانو، لیکن دا فیصله چې کوله د څو وخت کې د نور او د سپوږمۍ وغیرہ متعلق دا په عقل کوله. نو عرض مې داو چې د عقل فیصلو کې کله احتمال د تیروتو همي، نو د دې وجنه ضرورت دا پېښه چې د انسان ته آسمانی خبر پکار دی. چار کله ما انسان آباد کړو د ځمکې د پاسه او آدم علیہ السلام میں خپل خلیفہ مقرر کړ او بیا به اولاد آدم تر قیامت پورې د ځمکې د پاسه آباد وي. بیا مې د اولاد د پاره جنت او جهنم پیدا کړ. نو زه خو زما په تعریفونو کې یو تعریف د منصف هم دی، که رحیم او کریم دی نو منصف هم دی. د انصاف تقاضا بداوی چې تازه خبر کړي نه مو ما جهنم ته بوزي، دا به د انصاف تقاضا ای. د انصاف تقاضا خو بدای چې تما خبر کې چې په دې لار کې جهنم دی او په دې لار کې جنت ته، او زه د جنت لار پرېدم او د جهنم لار اختیار کم او هغه نه بعد ما ته جهنم ته بوزي، نو دا فیصله عین د انصاف مطابق ده. او چې تازه خبر کړي نیم ما ته دی ویلی نی او هغه نه بعد زه غلط کارو کوم او ته ما جهنم ته بوزي، نو دا به د انصاف تقاضا نه وي. نو الله ضرورت د وحی سره سره یو بل مهرباني وکړه، وحی عمره ولېګله او د وحی سره سره په هر قوم کې د هغه قوم نه پیغمبر پیدا کړ. بیا په بنی نوع انسان کې پیدا کړ. کینی داسم کولای شو چې پیریانو کې را لګلې تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې ده. داسم کې ده شو چې ملائکو کې کړي وي تا نه لیدې او आवाज درته د تبلیغ کې ده. داسم کولای شو چې اسمان نه درته غیبی आवाजونه کې ده. نه، پیغمبران راولېګل او ستا په جنس کې راولېګل، په بنی نوع انسان کې راولېګل او بیا داسې راولېګل چې بے استاد او بے سکول او بے کالج او بے یونیورسٹی انپڑھ راولېګل، انپڑھ راولېګل او بیا هغه انپڑھ با داسې کلام وی چې انسان به دغه کلام د جواب نه عاجز وو، انسان به جواب نشو کول. مثلا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پدرش په تکاله کې اهل مکه او نلید چې د چرته کوم استاد تا ورغلی او یو ټکه سبق دی ویلی
په دې نه اهل مکه گواه دي او نه په اهل مدینه گواه دي چې دې چاته تللی یو د استاد نه یو ټکی سبق ویلی او پیشکۍ څه قوم ته پیشکۍ قوم ته د قرآن کریم غوندې یو عظیم کلام پیشکۍ اوس اهل مکه سره یا عرب دنیا سره بل څه جواب نشتا د دې کلام جواب نشي کوله وای دا جادو دی دا سړی جادوګر دی قرآن دا غي جواب کوي چې کدا جادو دی نو تاسو کې هم لوی لوی جادوګران شته کړه تاسو خپل جادوګر ټول راجمع کوي او دا دې چې کوم کلام پیش کوي د دې غوندې یو صورت جوړ کوي یو صورت دوی صاحب د خپل قومي اسمبلی راوغوښته مشوره یې وکړه چې شاعران دیو جادوګر دیو مشران دی الکه د دې کلام جواب وکړي د دې قرآن دا پیغمبر یتیم یسیر چې په مونږ کې لوی شوی دی دې چې کوم کلام پیش کوي د دې جواب وکړي ور سوال کیږي چې د کوم صورت پشان صورت جوړ کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې داسې جوړ کړي چې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود داسې جوړ اشاعران څه وایي اشاعران وایي د دې جواب کوي والنساء ذات الفروج وزن جوړي قرآن وایي چې زما دې قسم وي په اسمانونو چې خاوند د برجونو دی دی وی والنساء ذات الفروج زما دې قسمی په خزو باندې چې خاوندان د اندام مخصوصه دي دا د قرآن جواب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين